په منځ کې سستی کوونکو ته غوسه شوی او دا مرض مونږ کې شته دی. هغه کس ته چې د اذان اوري د جمع ته نه حاضرېږي. عجیبه الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي سره د صبر نه خپل بدني گزارونه کېږي پروا نه ساتي. منځ کوي ملا نه سموي، منځ کوي په رکوع کې برابرېږي نه، سجده ولګي په قومه کې برابرېږي نه. ډېر عجیبه الفاظ دغه باره کې رسول الله فرمایي. د سورې مریم د دې آیات د لاندې فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة د دې د لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه امام قرطبي راوړي دي. دا کس په باره کې چې د په رکوع کې منځ کې رکوع نه برابرې، قاعده نه برابرې، قومه نه برابرې، سجده نه برابرې، دغه شان په جمع کې سستی کوي، په منځ کې سستی کوي. هغه کس چې د انتظار کوي چې لږ صبر وکړه ټیم وختي ده، لږ صبر وکړه وختي ده. دې کسانو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیبه الفاظ ویلي. اول خو الله رب العالمین فرمایي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورة مریم 59 آیات دی. الله وی د دې نیکانو نورستو یو ناکاره خلق پیدا شي. ناکاره کم خلق؟ اضاعوا الصلاة منځونه ضایع کول، واتبعوا الشهوات د خواهش تابعداري شروع کړه، مطلب دغه پس روان شو، د خپل خوخي ژوندۍ تیرول. فسوف يلقون غيا الله وی زرد چې تنگ هلا زیته به وګرځو. دا څنګه چې منځونه نه کوي. نو دې باره کې امام مجاهد رحمه الله یو روایت دی هغه ذکر کوي چې مطلب دا دی چې نیکان خلق لاړل ختم شو د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او داسې خلق ورست براشي اضاعوا الصلاة چې هغوی به څه کوي؟ منځونه ضایع کوي. دغه شان وای بیا وای هلاکت د هغه چا د پاره دی چې هغوی منځونه ضایع کوي. نو ضایع کول د منځه څه دي؟ نو امام مجاهد ذکر کوي ګوره د یهود نورستو نسوارا رالل، دغه شان د امت د محمد صلی الله علیه وسلم نورستو هغه خلق رالل. یکون فی هذه الامه من هذه صفته لا انهم المراد بهذه الايه. نبی ارستو واختلفوا ايضا في معنى اذاعتها نو لګیا شي بیا و یاخذ هغه مراد دي چې دوی بالکل څه کوي؟ منځ کوي نه، پروا نه ساتي. دویم عبد الله بن مسعود رحمه رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې اذاعت د منځ څه ده؟ هي اذاعت اوقاتها، په وخت باندې نه کوي، په وخت باندې مون نه کول د دا کس د پاره هلاکت ده. بل عدم القيام بحقوقها، او د مون چې څرنګه حق دی هغه شانته قائمه نه. ودې د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ته ویلو، درې ځله ورته ویل، هغه به منځو کو په شرایطو به برابر نو. نبی له سلام ورته ویل ارجع فصلي فانك لم تصلي، واپس شبه منځو کته مون نه دی کړی، دا مون نه دی. نو بیا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي او هغه یو کس ته ویل کته سو داسې منځونه کوي، دا منځونه تاسو کم ټیم نه داسې کوي چې هغه کې څه دی؟ برابروالی نشته. نو هغه ورته ویل هغه کس قال مز 40 عاما، 40 کالونه موږ داسې منځونه کوو. نو هغه ورته ویل قال ما صلیت، تاسو سره مونږ کړی نه دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایل چې نبی علیہ السلام فرمایل چې ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه وسلم. کته چیرته دغه شان منځ کې چې رکوع سجده قومه وغیرہ نه برابرې، پس رکوع کې منډه، سجده کې منډه، قومه او جلسه کې منډه، نو ته به مړ شي. ټول عمر منځونه مو کې، خو ته به په دین د رسول الله نه یې منځ کوي. ها بیا یې فرمایل چې
چې بهترین سړی هغه دی چې مونږ کوي مختصر کوي خو رکوع سجده او ارکان څه دی هغه برابرې داسې اختصار نه چې ډزه ډوزه بس لاړ شه وځه. و بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله ابو مسعود انصاری رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. دا هغه سړی مونږ نه کیږي انسی کیږي چې د څه کوي د داسې مونږ کوي چې د پکې خپل رکوع او سجده کوي خپل ملانټي برابرې. بیا دا غین ورستو په ډیر زیات بحث راوړی خو و یو